د ټول نه اول سٹارټ چې کوم دی هغه مونږ په بچبازۍ باندې کوو چې یعنې بچبازي څه شی انوال دي څوک یې ښکار کېږي او څوک یې ښکار کوي. دا یوازې په پاکستان کې نه، په پښتونخوا کې نه، په ټوله دنیا کې بچبازي کېږي. بچبازي دا یې چې کوم ماشومان دي ینګ هلکانې، دا زه به دا وایم چې د هغې ځناورو خلکو ښکار کېږي کوم چې په هوس پسې ګرځي او دغه ماشومان عروج زه وایم چې دا ځکه ښکار شوی دی. که تاسو کتلي نو سوشل میډیا دور دی او خلک چې فیسبوک ریلز ګوري، که ټیک ټاک دی، که انسټاګرام دی، یا نور چې کوم داسې ویب سایټ دی، یا موږ پرون په دې باندې هم ډسکشن کوو چې ډارک ویب چې کوم ویب سایټ دی هغه هم د دې شیزونو نه ډک دی. نو دا داسې نه چې ټول دنیا یا ټول خلک په دې کې انوالو دي، ځینې سپیسیفیک خلک دي هغه په دې کې انوالو دي. هغوی د سوشل میډیا یا د دې ریلز د وجې یا د دې ډارک ویب د وجې دغه طرفونو ته د هغوی هغه رجحانات سیوا شوي دي. بیا هغوی دغه شانتې اکټیویټیز کې انوالو کېږي، یعنې ماشومان د جنسي زیاتي ښکار کېږي، یا مونږ د هم جنس پرستي هم خبره وکړله چې یعنې سړی یا زنانه په دې شیزونو کې انوال دي. بیا داسې ولې ښکار کېږي؟ په سوشل میډیا باندې په ریلز کې داسې قسم مواد راځي، دغه زناور خلک یا دغه خلک چې کوم دی هغه داسې قسم مواد کنزیوم کوي چې هغوی د هغوی چې کوم مایند سیټ دی، د هغوی چې کوم هغه د سوچ هغه لیول جوړ دی، هغه دغه ماشومانانو طرف ته، دغه وړو جنکو طرف ته جوړیږي. بیا دغه خلک تاسو خبره کوئ په دې وجه باندې دغه ته اپروچ آسان کوي او هم جنس پرستي چې کوم په اسانه باندې ټارګټ کېږي یا خلک د اکټیویټیز کوي. اوس زموږ په معاشره کې چونکې موږ د پښتنو خبرې وکړو، نه ته زنانه ته اپروچ یا جینۍ ته یو هلک اپروچ ډېر په ګرانه کوي شي، ځکه ته موږ په خپل کلیوالو علاقو کې وګورو ته د یو جینۍ سره ډیټ نشي وهلی، ته د یو جینۍ سره بار په پارک کې نشي کېناستلی. هغوی د دې په برعکس باندې دغه قسم ماشومان ځان سره کیری کوي، ځان سره ګرځي په مختلف لالچونو باندې. اوس که موږ وګورو دغه ماشومان چې نوي زلمي شوي یا د هغوی عمرونه تقریبا 14 کاله وي، هغه دومره پوهېږي نه، دومره ذهن نه میچور نه چې په دغه قسم په غلطو حرکتونو باندې په دې باندې هغوی پوه شي. نو کوم خلک چې ښکار کوي، کوم طرف ته چې موږ اشاره کوو، بچباز چې کوم موږ وایو، بخښنه سره دا لفظ بیا وایم، هغه دغه ماشومانو ته مختلف آفرز کوي. یعنې زه به دا ووایم چې یاره د کلیوال له سوچ مطابق وایم چې راشه زه تاله بایک در کومه، تاله زه موبایل در کومه، هغه ماشوم له هغه پیسې ورکوي. نو په کور له شي ماشوم ته 10 روپۍ 20 روپۍ میلاویږي. بیا د دغه چې کوم زناور کس ورته زایم چې کوم بچباز دی، هغه د ماشوم چې کوم درندګان دي، درندګان زموږ په هر محله کې په هر کوڅه کې موجود، هغوی ته د پیسو یا هر قسم چې کوم آفرینه ورکوي. بیا هغه ماشوم د هغې په خبرو کې راشي، د هغوی سره ګرځېدل کوي. خو زموږ معاشره کې هم هغه بیا ایزیلی ګرځېدی شي. اوس یو سړی دی او هغه ځان سره یو ماشوم ګرځي، نو که به درېمګړي وویني نو هغه په ذهن کې د شک شبهې څه خبره نه راځي، څه غلط خیال نه راځي چې یعنې دوی به څه غلط طرف ته ځي. ځکه چې همجنس دي، یو جنس دی، هغه خلکو په معاشرې دغه ټارګټ کېږي. نه خو دا خلک د دغې په تناز وکړي، په دغې لړ کې د دې غلطه فایده اوچته کړي چې یعنې جینۍ خو ځان سره نشي ګرځولی، خو دغه هلک د ځان سره ګرځي. بیا دغه هلک چې یا دغه ماشوم چې کوم دی هغه له داسې د زناورو ښکار کېږي، داسې دغه زناور د هغوی سره سیکس کوي، خپل هغه هوس پوره کوي.